زما خولې زما لړلې جامې څله ګورې زما خولې زما لړلې جامې څله ګورې زما افکار ګوره زما دنیا ته سوچ مه کوه. ډېره مننه چې تاسو راغلی زما د غریب خانې ته. زما د شعر ابتدا د 2002 نه شوې ده او دغلته کوواټ کې کاروبار کوم او بیسیکلي د ننګرهار سره تعلق لرم او تقریبا همدغلته واړه راغټ شوي وو، همدغلته مو پیدایش شوی دی او اوس د ژوند چارې دلته د کوهاټ په بازار کې په مخ بیایو. کاروبار که څه هم د مایوسۍ علامت نه دی، خو په دې باندې مایوسه په دې یو چې زمونږ شعر ته زمونږ هغه کار او زیار ته چا هغسې په درنه سترګه ونه کتل. مایوسي صرف فقط دغومره ده او نور د کار نه مایوسه نه یو، همت به کوو، ژوند به په مخ بیایو او دغه حلال رزق دی دا مو روان کړی دی. دا که په هر شکل کې وي خو د ژوند پایه به په یو شکل چلوو. دا کچال دی نن سبا مهنګایي سره، نن سبا حالاتو سره ډېره مشکله ده، خو بیا هم زه تقریبا 20,000 روپۍ د میاشتې کریا ورکوم د دوکان او داسې بیلونه شي، نورې خرچې شي، بس هغه خپله ګزاره مو روانه کړې ده. زمونږ تقریبا زما 2 کتابه چاپ دي، یو په 2014 کې یو په 2014 کې او آینده مو انشاءالله توقع شته یو کتاب را روان دی او په شعر کې په ادب کې مو بلا کار کړی دی. دلته مو غونډې وې، فعالیتونه مو کول، که څه هم اوس ټکني شوي دي خو واټ ښه دی، ادبي ځمکه یې زرخیزه ده، دلته بلا کار کېږي. زمونږ یوازینۍ توقع او د حکومتي چارواکو نه دغه امید دی چې د شاعر او د ادب سره لرونکي ته خلک باید ونازول شي، هغوی ته توجه ورکړل شي، لکه څنګه بهرني ملکونو کې یو شاعر یو ادیب ته څومره پاملرنه کېږي، څومره امداد ورسره کېږي، یا هغه یو کتاب چاپ کړي نو د هغه د ټولې زندګۍ دپاره بس دی. نو موږ کتابونه چاپ کړو، ادب ته مو کار وکړو، هېچا هغسې توجه یا موږ سره داسې کوم هیلپ ونه کړو چې زموږ دغه چاره ورسره روانه شي او زموږ د زندګي لږه په سهولت